چونکې فشر کې زیات تر ککټ ډېر زیات ډیپ وي که نه نو په هغې کې بیا انټرنل سور کټ کې چې کوم دی فشر کې به بلیډینګ کېږي ډېر زیات هم دغه کنونشنل ریمیډیز دا به اپلای کړي هومیو کې هم دغه دي فشر کې هم دا دي خو په دې کې بیا یو خاص دوایي ده چې هغه دا شګاف ډکوي او هغه ټیشو بانډینګ کوي هغه د سلیشیا ده سلیشیا بیا 200 کې الټرنیټ ډیلی نه ایک دن چھوڑ کر کے 2 دن چھوڑ کے 200 کے یو ډوز او ورسره بیا چې کوم دی اسید نایټریک خپل ریزلټ دی فشر د پاره زما که چته یو میډیسن دی او دا غي ریزلټ دی نه اسید نایټریک هم ده بهترین خپل ریزلټ دي پیشنټ وسره ټیک شي سلفر نکس تالکا وسره چلے اوس راځو فیسچوله طرف ته فیسچولا څه شی دی فیسچولا نوم نتا ته ظاهریږي فیسچولا خنزه دانا پښتو کې ته موږ خنزه غونډه کې وایو نه د ډکو بولو په دې ځای باندې یو خنزه راوخیږي د کولمې د پاسه یو دانه جوړ شي د کولمه کې دنه غاړې ته یو دانه جوړ شي خنزه غونډه کې او دا خنزه چې کوم دی رو خپل گروث کوي او دا بیا وډزيږي بس اوقات دا خنزه چې کوم دی دا دانه فیسچولا دا شنشي وډزيږي خالی شي وچ شي خو هغه تیغ نه هغه کمزې هغه پرتونه وي هغه غزې پیوسته وي ټایم په ټایم د قزې دا بیا شین کیږي او دا ډزيږي دا مختلف ایریازو کې نورم خوريږي دا اکثر د دې ریکټم سره او د دې سکروټم د ایریا چې د دې کې دا بس اوقات دا چې کوم فیسچولاګانی دي د دې باقاعده زیل دومره خوري شي چې دا یو ځای نه بل ځای کې ته یعنی مختلف ځایونو کې د ایریازو کې دا راوځي خولې کوي بل ځای خولې یو ځای کوي ګروت بل ځای خوله راوباسي یعنی یو ځای پوښ شو بل ځای به ډرین وباسي بل ځای به خوله جوړه کړي بل ځای به جوړه شي نو د دې بیا دا یو سیریز یو ډېر یو تکلیف دی شی دی فیسچولا او بعضې کس بسا اوقاتو ته د دې فیزز بیا یو فیسچولا یا پسې بیا سیکنډ بیا تھرډ دا بیا چلیږي د ټولو نه غټه ریمیډي چې کوم ستا په مټیریا میډیکا کې ویل کېږي چې یکې بعد دوګرې فیسچولا کریټ کېږي د هغې دپاره یو ریمیډي ما اپلای کړې ده او ښه ریزلټ دی دا به ما ته رایاد کړي که زما یادېږي خو راځو اوس کنونشنل ریمیډیز ته کوم ځای کې چې سیپسس سیپټیک پروسس راغی سیپسس دی پس پروډکشن دی ټیشو لوز شو هلته پیپ جمع شو کواګولیشن اف پس او دغه وشو ټیک شو پیپ جمع شو اوبه جمع شو اوبه یې پټې کړې دوه دوایانې به ستا ذهن کې کلیک لاول هلته پکار دی بیل سلیشیا بیلاډونا سلیشیا لاولنې چې ستا پرسکرپشن ډکې ډاکټر علامات څه دي فزیکلی خو به ته وګورې چې یاره دا اوبه یې پټې کړي دي په پس دې نه راوځي نو چې پس دې راوځي ډرین کوي نو بس سلیشیا بیلاډونا او کلکیریا سلف کلکیریا سلف هم 200 کې سلیشیا هم 200 کې بیلاډونا هم 200 کې غټې پوټنسیال دي چوټه نه ټیک شو دا ته ورکولی شي د ورځ یو ډوز صبح دوپهر شام یو ډوز ورکه بس سبا ورته ګیپ کا بله ورځ وله بیا ورکه داسې دا هم کېدی شي ډیلي بیسس باندې هم وله یو ډوز ورکولی شي پیشنټ به دا د یو علامت کوي مثال موږ ته راشي که نه موږ ته وایي ډاکټر صاحب زما نه ډېره زیاته وینه ځي سوی او دړ خو دی موږ خدای ته تپوس نه کوو چې سوی شته دړ شته خامخا وي ډاکټر صاحب سوی دړ خو وي دا خو کامن دی په دې ټولو مسلو کې وینه را نه ځي ښه زه ته اکثر یو تپوس کوم د دې ډکو بولو دا ځای داسې محسوس کېږي لکه دې کې پلسیشن چې کېږي چې هغه وي او ډاکټر صاحب وي د ډکو بولو دا ځای نه دی وي دا پلسیشن کوي چې پلسیشن کوي اټ مینز دیټ چې دلته سیپټیک پروسس دی دلته پس دی ته چې خیال کړي کوم دی چې پس موزي دا تروبینګ کوي که نه نو هغه تروبینګ پین چې کوم دی که نه د هغې دپاره ګریډ دا 3 ریمیډیز دي بیلاډونا سلیشیا کلکیریا سلف ستا د فیسچولا 99.9 کیسز په دې باندې خدای پاک کیور کوي د دې سره به پین هم ښه کېږي د دې سره به سوی هم ښه کېږي د دې سره به پس هم ډرین شي اوس تا د ما هغه ټایم ویلو چې د دې دپاره به انټرکرنټ ریمیډي څه استعمالوي ایز پر میازم که ته سفلینیم स्टडी کې نو سفلینیم کې دا لیکلي دي چې یک के बाद दीगर दुम्बलों का निकलना a series of carbuncles steps خلک وایي که نه وي دا خنزي بچي کوي بیا که نه دا هغه شی دی
فستولا دا خو ټیک ده، خو لکه د فستولا دا ځای نه دی د ډکو بولو دا هم دغه ایریا کې ارد ګرد راخي چې د کولمه کې یو ځای راوځي نو بل ځای وکړي، او اکثر د سکروټم د ایریا نه دا سکروټم او د اینس دا ایریا په دې کې ډېر زیات خپل دغه کوي، او کولمه کې دننه اکثر یعنی ریکټم کې دننه، نو دا ایریازو کې سفلینیم بیا په 1M کې ورکو پیشنټ ته. ما ایکسپیرینس دا دی چې داسې موږ پیشنټ له ورکو خاص کرکې خادي کې یو احتیاط پته بلوم کې زما خپل ایکسپیرینس دا دی چې سفلینیم چې څنګه ته هغه پیشنټ له ورکې نو خولې د هغې اوپن وي او لا ډرین نه وي شوی نه دی بیا خولې بندوي او دغه هغه مطلب دا دی هغه سپټیسیمن څونه چې هغه دغه کوي. د دې نه مخکې ته کوشش کوه چې لاول ته د پس لا دې له ډرین وکړي، مطلب دا دی چې خولې وشوله او دا فستولا را ماته شوه، ټیک شو چې ماته شوه وډزې دا خالي شوه، د هغې نه بعد بیا چې اوس وچ شو نو د هغې نه بعد بیا دلته سفلینیم شروع کړه، او سفلینیم دله بیا چې کوم دی ویکلی یو ډوز ورکوه، زما په خیال چې یو میاشت نیمه دوه ته سفلینیم 100 ډوزز وچلې په دوباره به انشاءالله دا کاربنکلز دا فستولا چې کوم ټیومرز دي دا به نه کریټ کېږي.